یو پیرا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته تشریف راوړلو دپاره را روان و. په لار کې یو نوجوان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وکړو چې د نوجوان ډېر زیات ژړل و. ډېر زیات یې ژړلې و، سلګۍ والې. چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره د ملاقات وکړو نو د هغې د ژړا په وجه باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم په ژړا شو. چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې عمر رضی الله تعالی عنہ داخل شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ژاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تپوس وکړو چې عمر ولې ژاړي؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې یا رسول الله وسلم زه را روان وم ستاسو خواته، په لاره کې یو نوجوان ما ولیدو چې ډېر زیات یې ژړلو او د هغې هغه ژړا چې وه نو هغې ما له هم ژړا راوسته، د هغې په وجه باندې ژاړمه. بهر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې عمر هغه نوجوان ته آواز وکړه. چې کله هغه نوجوان راغی او نبي علیه الصلاة والسلام ته مخامخ شو ډېر زیات ژاړي او سلګۍ وهي. رسول الله مبارک دې تپوس وکړو چې نوجوانه ولې ژاړي؟ نو د نوجوان ورته وویل چې یا رسول الله وسلم یو ګناه رانه شوې ده چې د هغه ګناه په وجه باندې ډېر زیات ژاړمه. ګناه رانه شوې او ډېره عظیمه ګناه ده. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې نوجوانه ستا دا ګناه غټه ده او که د الله تعالی عرش غټ دی؟ نو دې نوجوان ورته وویل چې د الله تعالی زما دا ګناه غټه ده. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ستا دا ګناه غټه ده او که د الله تعالی کرسۍ غټه ده؟ نو دې نوجوان ورته وویل چې یا رسول الله وسلم زما ګناه غټه ده. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ولې تا قتل کړی دی؟ یا رسول الله وسلم قتل مې نه دی کړی. شرک دې کړی دی؟ نه، شرک مې نه دی کړی. نو بیا څه ګناه تا داسې کړی ده چې د هغې په وجه باندې ته ژاړې؟ نو دې نوجوان ورته وویل چې یا رسول الله وسلم زه که پنچور ومه چې کله به مړی وشو نو زما روټین دا و چې زه به لاړمه او قبر به مې وسپړودو او د هغې نه به مړی راوباستو او کم کفن چې و هغه به ما د هغې نه رالرې کړو، په بازار کې به بیا خرڅ کړو، هغه پیسو باندې به ما خپله زندګي تېروله. یو ورځ داسې چل وشو چې انصاره یو جینۍ وفات شوې وه او زه د خپل معمول مطابق لاړمه او قبر مې کلاو کړو او د هغې نه مې کفن رالرې کړو. چې کله د هغې نه ما کفن رالرې کړو نو شیطان زما په زړه کې وسوسه واچوله چې د هغه وسوسې په وجه باندې ما د هغې جینۍ سره زنا وکړله. چې کله ما د هغې سره زنا وکړله او زه را روانېدمه نو زما په غوږ کې د اواز راغی چې ای نوجوانه تا خو زه د ټولو قبرستان په مخ کې بربنډه کړلمه او تا خو زما عزت دا ټول نیلام کو. نو هغه خبرو په وجه باندې زه ډېر زیات ژاړمه او ډېره زیاته عظیمه ګناه رانه شوې ده چې پته نه لګي چې الله تعالی به ما معاف کړي او که معاف به مې نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره واورېده نو هغه ورته وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نوجوانه تا خو ډېره زیاته عظیمه ګناه کړې ده. نوجوان چې کله دا واورېدلو نو غرونو ته لاړو او یو ځنګل او صحرا په هغې کې اوسېدلو او عبادت به یې کولو. هر وخت به الله تعالی ته دا سوال کوو چې الله پاکه ډېره زیاته عظیم ګناه رانه شوې ده، ما معاف کړه. ډېرې ورځې تېرې شوې، جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحي راوړه چې الله تعالی فرمایي چې دا نوجوان دا خو زما بنده و، ده له رزق هم زه ورکوم، ده له زندګي ما ورکړې ده، ده له ځواني ما ورکړې ده. نو چې دا هر څه ورله ما ورکړي دي نو ده چې دا کومه ګناه کړې ده دا به معاف کوم هم زه. ده چې دا کومه ګناه کړې ده دا کوم فریاد چې ده وکړو او د زړه نه د توبه وویستله نو د دغې فریاد او د زړه نه د توبې ویستلو په وجه باندې ما د ده ګناه دا معاف کړه ده.